السلام علیکم and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د IT Hub د SQL کورس ته او دا د SQL لیکچر نمبر 4 دی ویډیو نمبر 4 دا چې په دې کې موږ د SQL یو نوې ټاپک ډیسکس کوو او که زه تاسو وایم چې د دې ویډیو نه د دغه لیکچر نه موږ پریکټیکل کار سٹارټ کوو د SQL والا پریکټیکل ایگزیکیوشن به سٹارټ کوو. اول به زه راشم دغه نوټ چې کوم دي دا به زه اوپن کړم چې په دې کې چې په نن لیکچر کې موږ نن څه شی ډسکس کوو. نو په نن لیکچر کې لکه څنګه چې تاسو ته ما لږ مخکې وي چې په دې کې موږ پریکټیکل ایگزیکیوشن سٹارټ کوو د SQL والا. نو په نن ویډیو کې موږ نن خپل اول ډیټابیس چې کوم دی هغه به موږ نن کریټ کوو. دلته ما تاسو لیکلي هم دي او که زه چېرته تاسو ته ووایم چې په پریوس ویډیو کې موږ څه شی ډسکس کړی نو په پریوس ویډیو کې ما تاسو د ډیټابیس په سټرکچر باندې پوه کړی وی او بیا ما تاسو په ټیبل باندې هم پوه کړی وي چې په ټیبل کې موږ سره کالم څه شی وي، روز موږ سره څه شی وي، په دې ټول شیانو ما تاسو پوه کړی وی. راځو خپل نوې ټاپک سٹارټ کوو، creating our first database in MySQL workbench. چې په نن ویډیو کې موږ خپل فرست ډیټابیس چې کوم دی هغه کریټ کوو. In MySQL, a database is a collection of tables that store and organize data before creating tables. په SQL کې په MySQL کې ډیټابیس چې کوم دی هغه کلیکشن دی of tables چې په هغې کې ډېر ټیبل موږ سره سټور کیږي په ډیټابیس کې. صحیح شو. that store and organize data چې هغه بیا څه کوي موږ سره ډیټا سټور کوي او ارګنایز کوي. before creating table د جوړولو نه we need to create a database. مخکې د ټیبل د جوړولو نه موږ ته پکار دی چې خپل ډیټابیس کریټ کو په SQL کې په MySQL کې. صحیح شو. اوس به موږ ډیټابیس څنګه کریټ کوو دا موږ اوس پریکټیکلی ایگزیکیوشن کوو. چې کله موږ غواړو خپله ډیټا سټور کوو نو ډیټا ته پکار دی ټیبلز او ټیبلز ته پکار دی یو ډیټابیس چې هغه ډیټابیس ولري. نو اول راځو خپل ډیټابیس جوړو. دلته ما تاسو ته درې ډیټابیس دپاره کویریز درکړي. دا موږ سره فرست کویري ده چې په دې کې موږ سکول په نوم باندې یو ډیټابیس کریټ کوو. راځو دا به پریکټیکل زه ولیکم. په دې پوره انټرفیس باندې ما تاسو په پریویس ویډیو کې پوه کړي. نو پریویس ویډیو خامخا وګورئ، په دې باندې ځان پوه کړئ په دې انټرفیس باندې. زه به راشم دلته به خپله کویري ولیکم، فرست کویري. دا به لږ زوم ان کوم چې تاسو دا کویري ښکاري. زه به راشم دلته به ولیکم چې کریټ ډیټابیس. دا موږ سره فرست کویري دی چې دې سره به موږ سره څه وشي چې د کویري لیکلو سره به موږ سره یو ډیټابیس کریټ شي. نو په نوټ کې ما تاسو لیکلي چې اول ډیټابیس تاسو د سکول په نوم باندې کریټ کړئ. نو زه به راشم دلته به ولیکم کریټ ډیټابیس او څه نوم به ورکړم سکول نوم ما ورکړه. دا موږ سره فرست کویري ولیکل شوه، کمپلیټ شوه. که دا زه چېرته رن کم نو ما سره به ډیټابیس کریټ شي د سکول په نوم باندې. اوس به دا موږ څنګه رن کوو نو دغلته تاسو ګورئ موږ سره دوه نشانونه دي چې دواړه یو رقم دي لیکن دې باندې یو چارجنګ نشان دی په دې باندې نشته. کله چې دا تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره چې څومره کویریز لیکل شوي دا خو موږ سره اوس یوه کویري ده لیکن که تاسو سره څومره کویري لیکل شوي هغه به تاسو سره ایگزیکیوټ کیږي. صحیح شو. او دغه چې کوم ده دا به تا سره مخصوص لاین یا مخصوص کویري چې کوم ده ته غواړي چې هغه رن کړي هغه به له دې ځینه رن کېږي. صحیح شو. د رن کولو نه مخکې به زه تاسو ووایم چې دلته موږ سره فلحال یو ډیټابیس هم نشته. دغه یو ډیټابیس دی SYS. د سیسټم چې کوم خپل ډیټابیس دی هغه کریټ شوی دی چې دا ډیفالټ وي، دا اټومیټیکلی کریټ کېږي. صحیح شو. دا موږ سره صرف یو ډیټابیس چې هغه د سیسټم په نوم باندې چې هغه د سیسټم ډیفالټ ډیټابیس دی. اوس راځم دغه کویري چې کوم دی دا به زه رن کم. دا که زه غواړم چې دا صرف دغه یو کویري رن شي د فلحال لپاره موږ سره صرف یو کویري ده. نو زه دې نه هم دا رن کولی شم. دا به زه رن کم نو ما سره ډیټابیس کریټ شو. دلته وګورئ دا موږ سره څه شو. ګورئ دلته تاسو وګورئ موږ سره ګرین ټیک راغی چې دغه ایگزیکیوشن چې کوم دا سکسسفولي کمپلیټ شو، موږ سره ډیټابیس کریټ شو. لیکن دلته که تاسو وګورئ موږ سره ډیټابیس نه دی شو شوی. دلته به څنګه شو کېږي، تاسو به رایټ کلیک وکئ د ماوس نه. دلته وګورئ ریفریش آل لیکلی دې باندې به تاسو کلیک کوئ نو دلته تاسو کتلی شئ اوس د سکول په نوم باندې موږ سره ډیټابیس کریټ شو. صحیح شو. اوس غواړم چې یو بل ډیټابیس هم کریټ کړم. نوټس کې ما تاسو ته درې ډیټابیس والا کویریز لیکلي، زه یو بله کویري هم لیکم. دا یو لاین چې کوم دی موږ سره ځان ته کویري ده، دغه لاین چې کوم دی موږ سره ځان ته کویري ده او دا دریم لاین موږ سره ځان ته کویري ده. نو زه راځم د کمپنۍ په نوم باندې یو بله کویري لیکم، یو بل ډیټابیس هم کریټ کوم. زه به دلته راشم څه به وکړم لاندې به راشم دلته به ولیکم چې کریټ ډیټابیس او کمپنۍ په نوم باندې. نو زه به ولیکم کمپنۍ. دا ما سره
دویمه کویری هم کمپلیټ شوه. اوس که زه غواړم چې دا رن کم نو له دې نه زه دا نشم رن کولی، دا به موږ سره بیا ایرر ترو کوي. ولې چې دا څومره کویریز دا به اټومیټیکلی رن کېږي. که زه غواړم چې یو مخصوص کویری رن کم نو دا به زه سلیکټ کم د ماوس نه او دغه نشان ته به راشم، د دې نه به زه دا کلیک کم، دا ما سره ایگزیکیوټ شي، رن به شي او ما سره به د کمپنی په نوم باندې یو بله ډیټابیس هم کریټ شي، یو بل ډیټابیس به هم کریټ شي. دلته خو اوس نه شو کېږي، نو دا به څنګه شو کېږي؟ زه به څه وکړم، رایټ کلیک به وکړم او ریفرش آل، ما سره د کمپنی په نوم باندې ډیټابیس کریټ شو. صحیح شو؟ لیکن دلته که تاسو وګورئ ملګرو، دلته ما دا کیپیټل لیټرز کې لیکلی او که دلته تاسو وګورئ دا ما په سمال لیټرز کې لیکلی دی او ایرر یې نه یې ترو کړی. ولې SQL کویری چې کوم دي دا کیس سینسیټیو نه دي، لکه څنګه چې موږ سره نور لینګویجز دي، ادر لینګویجز لکه C++ شو، پایتن شو، جاوا شو، دا موږ سره کیس سینسیټیو دي. کیس سینسیټیو مینز که چېرته ته یو شی په کیپیټل لیټر کې ولیکي هغه جدا مینینګ لري، او که چېرته ته یو شی په سمال لیټرز کې ولیکي هغه تا سره جدا مینینګ لري او جدا ایگزیکیوشن وي د هغې باندې. لیکن په SQL کې داسې نه ده. په SQL کې دا موږ سره دغه پروګرامینګ لینګویج چې کوم دی دا موږ سره کیس سینسیټیو نه دی. صحیح شو؟ دې ته تاسو پام وکړئ. لیکن ګډ پریکټس څه شی دی چې ته د کویریز چې کوم خپل کیورډ دی هغه ته په کیپیټل لیټرز کې ولیکي، هغه نیم وغیره چې کوم دی هغه پکار دی ته په سمال لیټرز کې ولیکي. دا یو ګډ پریکټس دی، اټ از ا ګډ پریکټس. دا هم صحیح دی، دا هم تا سره ایرر نه ترو کوي. لیکن دغه چې کوم فرست ډیټابیس ما کریټ کړی اټ از ا ګډ پریکټس. صحیح شو؟ زه راځم یو بل ډیټابیس هم کریټ کوم چې ستاسو سره پریکټس زیات وشي. زه به راشم نوټ سره ته، نو دلته ما تاسو لیکلي چې د شاپ په نوم باندې تاسو یو بل ډیټابیس هم کریټ کړئ. نو زه به راشم دلته به ولیکم چې کریټ ډیټابیس او څه نوم به ورکړم؟ شاپ. صحیح شو؟ شاپ نوم به ورکړم او یو شارټ کټ طریقه به زه تاسو وښیم چې دا تاسو څنګه رن کولی شئ. دغه کرسر دا بلینکینګ کرسر ګورئ تاسو، دا بلینکینګ دا ګورئ، دا چې په کوم ځای کې تاسو راولئ، په کوم ځای باندې. اوس خو په دویم لاین کې زه راځم په دریم کویري باندې راولم او د خپل کیبورډ نه کنټرول په پریس کوئ، انټر به ورسره پریس کوئ، دا به تاسو سره رن شي. دا ګورئ اټومیټیکلی رن شو، موږ سره ډیټابیس کریټ شو. زه به دلته راشم څه به وکړم، ریفرش آل، نو د کمپنی په نوم باندې موږ سره ډیټابیس راغی، جوړ شو. صحیح شو؟ سکسسفولي موږ سره کریټ شو. دا موږ سره درې ډیټابیسز کریټ شو چې یو د سکول په نوم باندې دی، یو د کمپنی په نوم باندې دی او بل د شاپ په نوم باندې دی. دا موږ سره درې ډیټابیسز په دې ورک بینچ کې موږ سره کریټ شو. صحیح شو؟ په دې کنیکشن کې دلته تاسو کتلی شئ د کمپنی، سکول او شاپ درې ډیټابیسز موږ سره راغی. او د SYS دا به تاسو سره لږ مخکې ما وي چې دا موږ سره د ډیفالټ ډیټابیس وي د سیسټم. صحیح شو؟ اوس راځو د نوټس طرف ته مخکې ځو. نو دلته ما تاسو ته ایکسپلینیشن لیکلی چې سکول ډیټابیس آف مینیجینګ سټوډنټ اینډ ټیچر ریکارډ. سکول کې به موږ سره څه وي؟ په دې ډیټابیس کې موږ سره د سټوډنټ او د ټیچر ریکارډز وي. په کمپنی کې موږ سره د بزنس ریلیټډ انفارمیشن چې وي د امپلایز وغیره دا موږ سره سټور کېږي په دې کمپنی ډیټابیس کې. په شاپ کې موږ سره پروډکټ سیلز وغیره دغه ډیټا چې کوم ده دا موږ سره په شاپ ډیټابیس کې سټور کېږي. صحیح شو؟ اوس که تاسو غواړئ چې دغه کویریز چې کوم دي دا دې ځای کې موږ سره نه وي، دا به زه دې ځای نه کنټرول ایکس کم، کټ به کم دې ځای نه، او تاسو دلته تاسو سره ډېر ډیټابیسز کریټ شوي وي. تاسو حیران یې چې موږ سره څومره ډیټابیسز دي او کوم نوم باندې دي. نو تاسو څه وکئ؟ سمپل یو کویری ته خیم هغه چې تاسو رن کړئ نو تاسو سره به ډیټابیسز شو شي. نو تاسو څه ولیکئ چې شو ډیټابیسز، چې موږ ته ډیټابیسز شو کا، او کنټرول انټر به زه د خپل کیبورډ نه پریس کم، ما سره به دا ایگزیکیوټ شي. دلته تاسو کتلی شئ چې ما سره څومره ډیټابیسز کریټ شوي دي. دلته وګورئ کمپنی، سکول، شاپ، دا وګورئ دلته موږ سره څومره ډیټابیسز دي. کمپنی دا، انفارمیشن سکیما دا، مای SQL دی، دا خو ډیفالټ دي. دغه درې چې کوم دي دا موږ کریټ کړي، کمپنی، سکول او شاپ. ګورئ موږ سره څومره ډیټابیس چې کوم دي هغه درې دي چې کوم موږ کریټ کړي دي. اصل کې خو ډېر دي، خو دا د سیسټم ډیفالټ ډیټابیسز دي. دا هم دغه کویري ته شو کوي چې دغه کویري کله ته رن کړي چې شو ډیټابیسز. صحیح شو؟ او بیا راځو ډراپینګ یا ډیلیټینګ ا ډیټابیس. اوس خو موږ ډیټابیس کریټ کو، اوس به دغه ډیټابیس چې کوم دی دا به ډیلیټ کوو څنګه، ډراپ کوو به څنګه؟ ملګرو زه به تاسو یو خبر وکړم، دغه SQL چې کوم دی ما SQL دغه کویریز چې زه لیکم دا
بیسیک انګلیش که تاسو زده وي نو دا ډیر ایزی به تاسو دا فیل کوئ چې دا اس کیو ایل کویری چې کوم دا ډیر ایزی دی لیکن پکار دی چې تاسو ته بیسیک انګلیش زده وي. اوس خو ډیټابیس مونږ کریټ کو او شو مو هم کړی چې مونږ سره دومره ډیټابیسز دي. اوس به دا مونږ ډراپ کوو څنګه ډیلیټ کوو به څنګه نو اټ از ویری ایزی. زه بل ته راشم څه به وکړم هغه څه شی چې ما کټ کړی هغه زه دوباره راولم دلته به ولیکم کنټرول وي دغه ډیټابیسز خو مونږ جوړ کړي سکول کمپنی او شاپ. زه غواړم د شاپ چې کوم ډیټابیس ما کریټ کړی دا زه ډراپ کم ډیلیټ یې کړم نو څه به ولیکم دلته به زه ولیکم چې ډراپ او به ولیکم ډیټابیس او اوس به نوم ورکم کوم نوم شاپ چې زه غواړم د شاپ په نوم باندې دغه ډیټابیس چې کوم دی دا زه ډیلیټ کړم. نو کرسر په همدې باندې دی په همدې کویري باندې دی زه به کنټرول انټر به د خپل کیبورډ نه پریس کړم یا به څه وکړم دا به زه سلیکټ کړم دا کویري چې دا کویري زه غواړم رن شي او دلته به زه راشم دغه نشان ګورئ دا به زه ایکزیکیوټ کړم دا ما سره رن شوه او د شاپ په نوم باندې ډیټابیس چې کوم دی دا موږ سره ډیلیټ شو. صحیح شو دلته ګورئ تاسو شاپ والا ډیټابیس چې کوم دی هغه لاړ دڼیا شو. صحیح شو. زه غواړم د کمپنی چې کوم ډیټابیس دی دا هم ډیلیټ شي نو څه به ولیکم ولیکم چې ډراپ ډیټابیس او نوم به ورکړم کمپنی. صحیح شو کمپنی دا ما نوم ورکړ او دغه کرسر چې کوم دی په همدې کویري باندې دی کنټرول انټر به د خپل کیبورډ نه پریس کړم دا وګورئ ما سره رن شو او د دې ځینه کمپنی چې کوم ډیټابیس هغه هم لاړو ریموو شو ډیلیټ شو سکوټ چې هغې کې څومره ټیبلز وي څومره ډیټا وي هغه به ټوله ځي. صحیح شو پوینټ ټو بي نوټډ څومره ډیټا چې پکې وي څومره ټیبلز د ډراپ ډیټابیس کمپنی سره هغه مکمل ختمیږي مکمل ریموو کیږي دې ته تاسو خیال وکئ. صحیح شو ځکه دې ځینې ډیټابیس لاړ چې ډیټابیس لاړ هغې کې چې څومره ټیبلز وي څومره سټرکچر ډیټا وي ټوله ځي ټوله ختمیږي. صحیح ده. اوس موږ سره کوم ډیټابیس پاتې دی سکول دا هم زه ډیلیټ کولی شم ډیلیټ یې کړم څه به ولیکم ډراپ ډیټابیس او ورته به ولیکم چې سکول ما کیپیټل کې ولیکه راځئ دا به مو ګورو چې دغه نیم هلته ما په سمال لیټر کې ورکړی دلته ما کیپیټل لیټر آیا دغه موږ سره ایرر نه تور کوي دا که زه رن کم نو دا ایرر موږ سره نه تور کوي سکول هم لاړ ختم شو. تاسو ته ما وي که نه اس کیو ایل پروګرامینګ لینګویج چې کوم دی دا موږ سره کیس سینسیټیو نه دی. سمال لیټر کې ته یو شی ولیکي یا په بل چې کله ته یو شی په سمال لیټر کې ولیکي او په بل ځای کې ته په کیپیټل لیټر کې ولیکي نو دا تا سره ایرر نه ترو کوي ایرر تا سره نه راځي ولې چې دا کیس سینسیټیو نه دی. صحیح شو. نو دا و د ډراپینګ اف ډیټابیس چې تاسو به ډیټابیس څنګه ډراپ کوئ. دلته ګورئ ما وارنګ تاسو درکړی چې د ډراپ ډیټابیس چې کله ته ډیټابیس ډراپ کړي کمانډ ته وچلئ دغه کویري ته وچلئ دا ګورئ دا یو کویري ده دا بله کویري ده کله چې ته یو ډیټابیس دپاره د ډراپ کولو کوم کویري ده هغه ته وچلئ ایکزیکیوټ کړي نو هغه کمانډ چې کوم دی هغه تا سره پرمیننټلی ډیلیټ د ډیټابیس هغه تا سره همیشه لپاره هغه ډیټابیس ډیلیټ کوي and all its table او هغې کې چې څومره ټیبلز وي څومره ډیټا وي هغه هم ډیلیټ کیږي. بی کیرفل when using it نو تاسو کیرفل اوسئ کله چې تاسو غواړئ دغه کویري رن کړئ. صحیح ده. راځو څلورم نمبر ته چې سلیکټینګ ا ډیټابیس چې دغه کویري تا سره څه شی کوي یوز سکول. اوس که زه دلته راشم دا هم موږ سره فلحال یو هم ډیټابیس نشته ټول ما ډیلیټ کړي دي. زه به د سکول چې کوم ډیټابیس په دې باندې کرسر راولم او دا به زه دوباره رن کم نو کنټرول انټر ما سره د سکول په نوم باندې ډیټابیس کریټ شو. که زه دلته ریفریش آل کم نو سکول به دلته ما سره راشي دا ګوري سکول په نوم باندې ډیټابیس ما سره کریټ شو. دغه نور کویریز چې کوم دي دا به زه دې ځنه ریموو کم دې ځنه به لرې کم. اوس که زه غواړم یو بل ډیټابیس هم کریټ کوم دلته به زه راشم ولیکم چې کریټ کیپیټل لیټر کې ولیکم ویچ از ګډ پریکټس ولیکم کریټ ډیټابیس او نیم چې کوم دی به سمال لیټر کې زه ولیکم نیم به زه ورکم کمپنی. صحیح ده. او دا به زه رن کم کنټرول انټر دا ما سره رن شو او دا به زه ریفریش آل کم ریفریش آل نو کمپنی په نوم باندې ما سره ډیټابیس راغی. اوس که زه غواړم چې په سکول کې سکول ډیټابیس چې کوم دی دې کې زه ډیټا څه کم سټور کم پکې نو زه اول به یو کویري چلوم. زه به دلته ولیکم چې یوز سکول چې سکول ډیټابیس کوم دی دا تر ونیسه دا چې کله زه رن کم دې نه پس دا ګوري د سکول چې کوم ډیټابیس د اوپن شو دې نه پس چې زه کوم کار کوم کومه ډیټا سټور کوم کومه ډیټا د کوم ټیبل زه کریټ کوم نو هغه به په سکول ډیټابیس کې کیږي ځکه چې دغلته کویري ما چلولې ده د سکول
اوس که زه څومره کویریز لیکم دا به په نیکسټ ویډیو کې زه تاسو ته دا شی شو کوم، لیکن فلحال زه تاسو دلته پوه کومه. نو اوس د سکول ډیټابیس چې کوم دی هغه سلیکټ شو د دې کویری چلول نه پس دا ګور دا اوپن شو. نو که ته ټیبل جوړی، که ته ډیټا سټور کوې هم په دې سکول ډیټابیس کې کیږي. او دلته په نوټس کې ما تاسو ته دا خبر لیکلی هم ده، ګوري سلیکشن ا ډیټابیس، سلیکټینګ ا ډیټابیس. ګوري selecting a database before creating table د ټیبل د جوړولو نه مخکې we need to select the database we want to use. مونږ له پکار دی چې هغه ډیټابیس ورته سلیکټ کو چې مونږ په دغه ډیټابیس کې غواړو ټیبلز جوړ کو او ډیټا پکې سٹور کو. صحیح شو. هغې لپاره کویري دغه وه یو سکول. نو تاسو یوز کمپني هم لیکلی شئ، بیا به کمپني هغه سلیکټ کیږي. او دلته ما تاسو لیکلی دی په پن کمنټ کې چې this set school is the active database. دا څه کوي تاسو سره دغه سکول ډیټابیس کوم دی دا تاسو سره اکټیو کوي، دغه ډیټابیس تاسو سره اکټیو کوي چې اوس چې کوم کار کیږي په دغه ډیټابیس کې به کیږي. where we can create tables and insert data. چې په دې کې موږ بیا څه کوو، ټیبلز پکې کریټ کوو او ډیټا پکې انسرټ کوو. دا موږ په نیکسټ ویډیو کې وګورو. پریکټیکل به دې کار کوو، پریکټیکل به ایگزیکیوشن کوو، بیا به هلته تاسو صحیح پوه شئ. لیکن صرف دومره ځان سره ذهن کې یاد وساتئ چې کله موږ غواړو په یو ډیټابیس کې کار وکړو، په هغې کې ټیبلز کریټ کړو، په هغې کې ډیټا سټور کړو، انسرټ کړو، نو موږ ته پکار دی چې اول موږ هغه ډیټا چې کوم ده هغه ډیټابیس سلیکټ کړو. په کوم کویري سره؟ په یوز کویري سره. صحیح ده. دا ما تاسو دلته پریکټیکلی پوه هم کړئ. نو دا و زموږ نننی ویډیو چې په دې کې موږ د ډیټابیس کریشن وکړو چې ډیټابیس څنګه کریټ کیږي، ډیټابیس څنګه ډراپ کیږي، ډیټابیس څنګه سلیکټ کیږي، او په دې انټرفیس باندې موږ ځان پوه کوو او کویریز باندې موږ ځان پوه کوو چې څنګه به موږ دا رن کوو، څنګه به ایگزیکیوشن کوو، څنګه ملټیپل کویری موږ سره رن کیدی شي. او که موږ غواړو چې یو مخصوص کویری رن کړو او که موږ غواړو چې یو مخصوص کویری رن کړو هغه به موږ څنګه رن کوو، دا ټول شیونه موږ په دې ویډیو کې ډسکس کړل. نو که اوس هم تاسو ته چېرته څه پرابلم وي نو تاسو موږ ته کمنټ هم کولی شئ. واتساپ ګروپ تاسو جوین کړل، ته موږ ډیلی اپډیټ شیر کوو. او فیسبوک پیج چې کوم دی د IT هب په نوم باندې هم تاسو فالو کوئ، لایک یې کوئ او ملګرو سره شیر کوئ. او دا ویډیو هم د ملګرو سره شیر کوئ چې هغه هم د دې نه فایده واخلي او پوره فایده واخلي او څه ته نه زده کړي. نو دا و زموږ نننی ویډیو. میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.